أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سورة الحجر 47 نمبر آیات. په دې 47 نمبر کې د مؤمنانو لپاره د آخرت د خوشخبریانو ذکر او د آخرت د خوشخبریانو مبارک یو دا و چې ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله وایي دې ته به وویل چې جنتیانو ته من ویستل هغه څه چې په سینو د دوی کې دي من غل د کینونه. جنتی خلکو په ځنه کې به کینې بالکل نه ځکه کینه ځان له مستقل ور دي د انسان سہولت او ژوند دا خرابوي. تمام راحتونو باوجود چې څوک نه لري دغه ژوند خرابي، خوشحالي او سہولت راحت ته نه ملایږي، سکون ته نه راځي. اخوانا دا بشرونه علی سرور متقابلین، په تختونو باندې به یو بل ته مخامخ ناست، تختونو باندې کې ناست یو بل ته مخامخ د اعزاز علامه ده او د عزت نشان دی. نو دې خلکو ته الله تعالی د کډل لوی عزت هم ورکړي. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبرسیږي دوی ته په دې جنت کې نصبون ستړیواله. دنیا کې ستړیواله یو بنیادی شی په ناس سره سره کیږي، بډای ګرځېدو سره کیږي او هر کار چې لږ زیات شي د خپل لغن لږ سیوا شي سره ستړی کیږي. جنت کې سره کېدل بیخي نشته. وما هم منها بمخرجين، او نبی دوی د دینه وستلو والا جسو کې وباسي، د وستلو والا هم نه دي. دې ځکه کې د وستلو خبر رااله چې جنتي نعمتونه خورل لوي دي او څه به استل کېږي نه. اصل کې د نعمتونو د ملاوېدو نه وروسته د دې سره درې قسمه تشویشات لازم راځي دنیاوي لحاظ باندې. دنیاوي نعمتونو د ذکر داته ملاوي شي، یو امکان دا د یو ځل ختم شي. نو جنتي نعمتونو بارک الله تعالی وایي چې د دغه لپاره ختمېدل نشته، ماله من نفاد، هغه لپاره ختمېدل نشته. دنیاوي نعمتونو کې دویم احتمال دا چې نعمتونه به ملاوي شي لیکن کې دې شي یو ځل د رسوک په زور باندې بیرته واري ختم شي. نو دغه مضمون دې ذکر کې نه به چې وما هم منها بمخرجين، او د کله کله په دنیاوي لحاظ باندې رسم کیږي او ځکه ډېر خزګي نه نعمتونه به کېډيري، لیکن سړی ته کې په ژوند ته ورو باندې ستړی شي او په خپل خوخه دغه ځکه روان شي بل چرته کې لاړ شي. نو جنت بارک الله تعالی وایي چې ولا يبغون عنها حولا، دی دغه جنت نه بغیر بل ځکه نه لټای، بل ځکه ته بام نزي دا به خوخ او دغه لکه تنګیدل پکې نه. نو چې دنیاوي نعمتونو سره دغه خبره ټل وي، نو جنتي نعمتونو بارک دغه نه پیوښوا چې دغه خبره نعمتونو سره یو مصیبت را ولړای او دغه مصیبتونه په جنت کې نشته. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم. نبئ خبر ورکه عبادي زما بندگان، نبی علیہ السلام ته حکم د زما بندگان په دې خبر ک اني انا الغفور الرحيم، یقینا خالص بخون کی او رحم کون کی، یعنی ز بخل هم کوم رحم هم کوم. وان عذاب، یقینا عذاب زما هو العذاب الالم، دغه عذاب دردناک دی. دا د مخکینو مضمونونو مکمل وارش مخکینه دا باس را روانو چې خلق دوه قسمه، یو د شیطان لخر دي بل د الله تعالی مخلص خلق دي. دغه باس د خو روانو نو دې څنګه نه راورسېدل چې جنتیانو خلقو بارک او د جهنميانو خلقو بارک په دنیا کې دن چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته ما بندگان دې خبرې نه خبر کا چې زب خول کې او رحم کوونکې دا پیغام چاته شو؟ دا نیکانو خلقو ته شو. ان المتقین فی جنات و عیون، هغه سره تعارف چې مؤمنان ته وایي زب خول کې او رحم کوونکې کوم کسان چې ایمان راوړي الله یې بخي او رحم کوي. وان عذابی هو العذاب الالم، او زما عذاب هم دغه عذاب دردناک دی. دا خبردار چا د پاره شو؟ د کافرانو د پاره شو چې کوم کسان ایمان نه راوړي په کفر باندې کلک دي. دې خبرې نه خبر کړي زما عذاب ګوري دردناک دی او لحاظ دغه نه ځان بچ کول پکار دي. اوس هم په خپل خو د ځان دي بچ کوي او کنه بچ کوي. نو یو د مخکینی مضمون تتمه شو دغه مکمل وارش او دې سره یو باریک بل مضمون ته اشاره ده. هغه مضمون دا چې ایمان چې کوم دی ایمان
دا د تمی او د یری په منځ کې چې کله سره اوسېږي دا سي ایمانی او چې کله تمه تم غالب شي یری ختم شي نو دین مرجئه جوړ شي د گمراه شي او چې کله دې کس باندې دا یره دومره غالب شي چې تمه ختم شي دا مایوس شي نا امید شي او نا امید ځان کو پر دې ځان ناجایز دي به نه کو اعمال له لاس نه ورزي او مایوس شي چې بس نه کې اعمال کار نه ورکې زما ګناونه دومره زیات دي چې د بخلو قابل نه یم بخلو زیره پکې نشته لیکن ایمان د غدوان په مینس کې چې کله ته شریږي نو ایمان بچي څنګه به ایمان شي کله یقین مساعده چې الله تعالی بخلم کې رحمم کې تمام مساعده اور دې سره دا عقیده به هم ساده چې قصدن عمدن مخالفت کوي نو الله تعالی ور دردناک عذاب هم ور کوي نو د دوه آیاتونو خلاصه دا شوله چې د تمی او د یری په منځ کې بچون تیرې نه به ډاډه کېږي سم چې د ګناونو نه د شرم نه کېږي او نه دومره مایوس کېږي به چې بیخي مایوس شي نه کو اعمال د لاس نه ورزي دا دوه صورتونه د گمراه کېدلو دي دا دوه لارې د شیطانې لارې دي شیطان چې کله انسان به لري کوي یې ډاډه کی دومره ډاډه کی چې بس په ګناونو ور وخېږي چې تاسو جنت سړی جس کې نه کوي آزاد سړی او کله کله دومره مایوس کی چې نه کو اعمال له لاس نه ورځي الله سمانه به زما ګناونه دومره زیات دي چې بخور زیره پکې نشته وسره شنورم به سره شه او نه کو اعمال له بيتي مورونه دا ټول د دوان د شیطان د وسوسو د بلاري کولو مضبوط طریقې دي قرآن د هغه په منځ کې د ژوند تیرولو طریقه خو دا لري تاسو چې ایمان یو دوه وزري لري په شان د مرغۍ باندې نو ام به یریږي ام به تمسات نو ته به مؤمنی کله یره د غالب شو ته ختم شوله نو دا شوله ک مرغۍ چې یو وزر ته کټ دا غرزي غځای کیږي او زناور خوراک او دا شان چې کله تم ډیره شي یره ختم شي هم یوه مرغۍ والا وزر یو وزر والا مرغۍ دا البته لنه شي دا ځای کیږي نو دا انسان بسر خوري او دا به خرابي گمراه کیږي نو حاصل دا چې ایمان د تم او د یری په منځ کې ژوند تیرولو نوم شي ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر ورکړه کافرانو ته عن ضيف ابراهيم د میلمنو د ابراهيم عليه السلام د ځکه نه اخوا د ابراهيم عليه السلام واقع شروع کیږي او ردی 51 نمبر آیت نواله د اخر د سورۃ د اخر سره پورې دا سورۃ دریم باب دی په دې دریم باب کې 15 واقعات ذکر کیږي د 15 واقعات تعلق چې کوم دی د هغه خلکو سره د کوم خلک د اسلام مخالفین او دا تخفیف دنیاوی کې داخل چې کوم خلک د دین مخالف دي دشمن دي که څومره دې صلاحیتونه وسایل ډېر دي خدای الله نظام دا د خلک هلاک کړي دي او هلاکي پر دینه دا خلک خوشاله ورځ پیدا کولای نشي نو د منکرینو د آسماني احکام د منکرینو د پاره د وحي منکرینو د پاره دا د تخویب دنیاوی شو چې د اسلام مخالفت په وجه باندې د چا دنیا هم آباد دي نشي دا به هم خرابي ګورانيږي اخرت خو خراب دی قرآن اکثر د دنیاوی حالات باندې بحث کړي د دنیا خرابي بيدینی او گمراهي او د اخرت باسي کړي د منځ کې یو دریم ژوندون بلم د چاغې د برزخی ژوند وي خو هغه د دوړو د ذکر نه په خپل معلومیږي چې سړی دنیا خراب شي اخرت خراب شي نو منځ کې برزخ به د کوم ځای نه ټیک خود به خود خرابيږي د برزخ ذکر به کله نه کله راځي ډیر ناراضي اخرت او دنیا ذکر کیږي او د منځ کې دا منځنی ژوند چې برزخی ژوند د هغه احوال په خپل باندې معلوم شي چې دا سره واقع سړی خراب شو منځ به خامخ خرابي نو دې ځکه نه د ابراهيم عليه السلام د واقع ذکر شروع شو ابراهيم عليه السلام واقعیا په دې ځکه کې تخویفات په تور باندې د دین آغاز وشو اصل مقصودی واقعیا د لوط علیه السلام ده لیکن لوط علیه السلام واقعیا د لپاره د تمهید بنیاد ده چې په دې باندې پوه شي نه واقع باندې پوهیدل لږ مشکل دي نو دې وجنه شروع د ابراهيم علیه السلام د واقعیا وشوله د مخکینی مضامینو سره تعلق دار د دې واقع چې کوم خلک په دین او شریعت باندې عمل کړي دي نو الله تعالی بغیر د ظاهري اسبابونو هم په دې دنیا کې باغی باندې رحم کړي دي لکه ابراهيم علیه السلام ته ور دین د لپاره خدمت کړي دي د سره دنیا ظاهري اسباب د اولاد موجود نه وو د 120 کالو سپینګری ضعیف سړی وو او زنانه د 99 کال شنډ زنانه وا لیکن چې کله الله تعالی وغوښتل چې سړی نیک دی اولاد په دغه عمر کې اولاد ورکړو پرشته زیری د پاره راغلي نو دا خوشخبری ده بشارت ده هغه خلکو د پاره چې کوم په شریعت باندې عمل کوي چې بده کم خرج شریعت په باندې بغیر د اسبابونو الله تعالی بده لاري جوړي او بیا دا ورستنی واقعیا د لوط علیه السلام چې کوم دنه دا تخویب دنیاوی د هغه خلکو د پاره چې کوم په شریعت باندې عمل نه کوي مخالفت کوي چې د لوط علیه السلام واقع د هغه لپاره دلیل چې الله تعالی رزق خلکو د هدي کارونه بیا کړی دي
نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی ونبئهم خبر کدوی لرا عن ضيف ابراهيم د ملمانو د ابراهيم عليه السلام د ملمانو د ابراهيم عليه السلام چې کوم دي د فرشتي وي دی بارک اقوال دا جبرائیل علیہ السلام دی یو میکائیل علیہ السلام دی یو اسرافیل علیہ السلام درې فرشتي دي یو قول پکې دا دویم قول دا د نه فرشتو هم راغلي دي چې دا نه فرشتي دي دې ځکه کې ورته ملمانه ویلې شوی دي فرشتو نو ملمانه ته په اعتبار د ګمان د ابراهیم علیه السلام ویلې شوی دي دا په انساني شکل کې راغلی وو ابراهیم علیه السلام دا پیژندلی نو ملمانه د ملمانو ګمان یې پکړو دا هغه ګمان په اعتبار سره قران هم د تعبیر د ملمانو سره اذ دخلوا عليه هر کله چې داخل شو ابراهیم علیه السلام خوات فقالوا دي ويل سلام یو السلام علیکم وایو سلام السلام علیکم نوم دی قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل ان منکم وجلون یقینا متاسونه یریدون کی دې ځکه کې واقع کې اختصار دی مکمل اختصار دا د ذکر ابراهیم علیه السلام تدبیر علی فرشتي او سلام یو کو ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورک دا به سورې زاریات کې ورسته راشي مخکې هم د مضمون سورې هود کې غالبا تیر شوی دی لیکن اته چې تیر شوی دی ځکه کې ذکر نشي دې ځکه کې اصل مضمون چې کوم دی د بشارت ذکر دی چې کوم خلک په دین باندې عمل کوي په دنیا کې هم هغه داسې خوشخبریان راغلي دي نو ډایرکټ د بشارت مضمون شروع شو هغه مضمون ذکر نشو چې د ابراهیم علیه السلام تر سلام کولو نه بعد ابراهیم علیه السلام سوې لاغه ذکر ونشو دویمه خبر ده د سلام د جواب نورست ابراهیم علیه السلام فوراً دوی ته د ملمستیا په تور باندې ورتګړې سخی حاضر هغه باندې مخکې موږ بحث کړی دی چې ابراهیم علیه السلام پیشه او روزګار په دغه وخت په مناسبت سره واګانې ساتل ساروي ساتل او د سره د ساروي سہولیات ډیر شرعي مسله دا چې کله ملمه راشي نو فوري بوته خوراک حاضرې سره خوراک بوته فوري حاضرې بغیر دغه د مطالبین او بغیر دغه د تفوس کوونه چې خوري کنه خوري او راي وډم کوي نه وډم د دې نه بغیر هغه روجي کار څه چې ته ورسته واپس نو مدغه څنګه کې د ابراهیم علیه السلام سره اسانه خبره دا و چې ساروي وسره ډیرو دغه نه لال کړي ونه ساروي دی لال تفسیر مره په قران دی نه یو مسله معلوم کړی دا هغه دا چې کله ملمه راشي نو چې کوم څه اساني هغه پیدا کول او راوړل اساني حاصلول یا اساني هم دغه شی براوړي ملمه ته به کې پاوال سره نور تیارې به ورستنیس حالات ته وګوري اوس تیارې نس ابراهیم علیه السلام سره آسان دا و چې بس یو څه راونی سي لاله کې دغه سره خپل کورنۍ خډیر زیات موجود ساتلی او دغه سره آسان و لیکن دغه مضمون دې ذکر نشو ځکه چې مخکې تیر شوی د سورۃ زاریات کې بیا هم روان دي لیکن ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ان منکم وجلون موږ یقینا تاسو نه یریدون یری سبب دا و چې ابراهیم علیه السلام کله خوراک حاضر کړو فرشتو هغه له کوتي نه ورولې او دا د مخکې نه رواج غیرتی خلکو رواج را روان چې کله چې په دشمن او چا سره به دشمنی کول او دغه سره به مخالفت کا هغه به قتلاو دغه سیس به نه خو او پرېز به دي او چې کله به دغه کس چیز وخورنم بیا به هغه باندې لاس نه چتا ویل دا به د مک حرامي کې راځي په پښتو کې مداري روایت شته خلک دسی وایي چې دا به مک حرامي کې راځي نو بیا به هغه باندې لاس نه چتا نو عام قانون دستور دا و چې کله به یو کس کور دراغه است خوراک به نه کوي د دشمنی علامه و د کس دشمنی د زما سره او ارادي او نیتونه خندي په دې وجه باندې خوراک نه کوي نو دغه وجه ابراهیم علیه السلام د فرشتو بارک اندازه ورکول کې د دشمنان د دې د مسله هم معلومیږي چې پیغمبرانو څخه غیب علم نه نو ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر دی خدای نه پیژندل چې انسانان دي کې فرشتي دي او د دشمنان دی کنه دي د سپینه پوهه قالو دی ورته ویل لا توجل یریګه ما ان نبشرک یقینا من زیر درکو تا ته بی غلام په یو الک سره غلام په عربی کې الک ته وي پښتو کې چې کوم چې غلام وای نه کې په عربی کې عبد وای غلام ورته نه وای نو من زیر درکو تا ته بی غلام په یو الک سره دینه مراد عیسی علیه السلام عالم چې پوهه وای او د پوهې نه مراد نبوت د پیغمبري هم ملاوي